وأجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون إنما القرآن هو على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. اللهم صل اللهم سورۃ النحل کے اثبات توحید کو او پاغی باندے ادلہ متنوعہ ذکر کول او سورت بابونو نو ټول سورت د مضمون په اعتبار پشپگو بابونو کی تقسیمو اول باب تر 22 آیاتا پورے ہو او بائی کے ادلہ عقلیہ ذکر کول په اثبات د توحید باندے دویم باب تر 15 آیاتا ہو فائی کے زواجر و منکرینو تا بشارات و منن کو تا بیا درہم باب تر وصل و اختمہ پورے ہو او بائی کے دلیل وحی دلیل نقلی اجماعی من الانبیاء او اثبات توحید کو سلورم باب تر 15 آیات پورے ہو ہے کہ بیا دلہ متنوعہ ذکر کول چھ کلہم متضرعون الاللہ تعالی طول اللہ تعالی عجز دی و محتاج دی سلورم باب ختم کا نزدی غین واللہ انزل من السماء ماءن دیدان پینزم باب شروع کئی او دا پینزم باب بیائی تردرے اتیائی میاد پورے او پدے کے ذکر گئی النعم کلها من اللہ تعالی ٹول نعمتون دا اللہ دا طرف ندی چه اللہ در باند نعمتون کردی احسانون کردی دا کنڈے زویا سخو بویا چه اللہ در باند نعمتون کردی احسانون کردی نو دا اللہ سے شکریہ خدا کو کنا نعمتون اول دا برن راضی زکا احسانات دا اللہ دا طرف ندی او نعمتون دا برنا دا دیو جد حضرت عیسیٰ علیہ السلامی او قول دے اجالو رزقکم فی السماء فإن قلب الرجل عند کنزی خپل رزق دا اسمان نو گنئی زکا سڑی زرد خزانے سخ پروتی جیب کے پیسین جی سڑے روانو من جیب تے خیالی ہر وقت جیب تا گوری زکائی کے پیسے پرتی ہو نو اجالو رزقکم فی السماء فإن قلب الرجل عند کنزی خپل رزق دا اسمان نو گنئی زکر سڑی زلد خزانے سخی نو اول دا برن شروع کئی واللہ وانزل من السماء ماء اللہ دا برن باران ورئی زکر نعم کلها من اللہ تعالی نعمتون ٹول دا اللہ دا طرف ندی نو دا برن شروع کرا واللہ وانزل من السماء ماء اللہ ورئی برن باران فاہیا بالارض بعد موتها نو تازہ گئی بدے باند اسمکا پس دو چھے دو دینا حیات دا مراد دے تازگی موت نا مراد دے اچوبے حیات مستلزم دا سما ندے کہ حیات مستلزم دا سماوے بیا خو زمکا اموری نو دلتے بے ہم بیا زمکے لا حیات ثابتو نو احیا بالارض بعد موتها تازہ کئی بدے باند اسمکا پس دو چھے دو دینا
ان فی ذالک لآیۃ لقوم یسمعون یقینا دې کې دلایل دي د پاره د هغه قوم یسمعون سما په دوه معنو باندې راځي سما په معنا د اورېدو او سما په معنا د منلو باندې نو دواړه معنی کیږي ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون یقینا دې کې دلایل دي د پاره د هغه قوم چې هغه یوري قرآن لرا او دویمه معنا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون یقینا دې کې دلایل دي د پاره د هغه قوم چې هغه مني قرآن ځکه چې قرآن اوري قرآن مني نو هغه پوهیږي چې قرآن نه اوري او قرآن نه مني هغه کې خو عقل نه یو وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً یقینا تاسو لا په ډنګرو کې ځای د عبرت نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم سکو مونږ تاسو باندې دا غسنا چې په ګډو دي کی من بین فرثن بمیان د ګشایو کې او د وینو کې لبنان خالصا سائغا للشاربین پای خالص سائغا للشاربین خطیر دن کی دسکن گوتا غوام میخی تاو گورا نشنو آخی خوڑلی دی او بیس کلی دی او بگیڑا کی او طرف تا گندا بدبوی غشای دی او بل طرف تا تک سری وینه او باغی کے اغا صفا تک سپین شوده اگر آروان دی نو دا اللہ چاپ کڑلو لبنان خالصا سائغا للشاربین پای خالص خطیر دن کی دسکن گوتا دا خوان شه ده خطیری گی اڑو کڑاو پہ نہیں دا پیشمنی کے ټولو مره یو جام پای او یو وړو کې باندې ډوډۍ سپورا پراټا خو سپورا د پخړی مخړی نه خورم پېشمنی کې او لکه بوجوم را باندې نه او خمزیداری کله کله زیتون تیل ور سره لګو خورم دان د لک سکه واچو منوړای پکې وومګنی پخړی ما چر د پېشمنی کې نه دی خوړلی اخفان کوي لبنان خالصا سائغا للشاربین پای خالص خطری دن کی دسکن گوتا ومن ثمرات النخیل والعناب ادا سپینټ کې زما خوږی لګه د ګجرو پای شملې ماستو دا چې الګما نوم جروندار به می خلا شلا نو الله دې خاصاتی زمونږ د مور په ځای وا مور خو مړه وا ما به جام وړ نو هغه دار به پکې والی جام کې به را لپای راکړل نو ما به دغه څه اوس کړ ما چې کبډي ته خېما دغه کبډي به مې کولا ومن ثمرات النخيل والعناب او د میوه د کجورو انګورنا تتخذون منه سکرا نیسای تاسو د دین د ماستای سیزونا ورزقن حسنا او رزق خستا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون یقینا دې دلایل د پاره دا قوم چای کې عقلی کجوري تا وګوره سوره پستا انګور تا وګوره سوره کوله ګډه او پای کې د لخواږي او با چولي دا ورله چا کړی واو ها رب ګایل النحل او حکم کړی د ستارب مچایتا وਹੀ په غنو مانو باندې راضي او مخکې ما معنی ذکر کړی وي وਹੀ په معنا د الهام وਹੀ په معنا د لګلو د جبريل امین
وای په معنا د حکم او ټول ما اصول کې تفصیل لاغي کړو یاد ده واو حرب وګل النحل او حکم کړل ساره مچایتا چنی وا د ورونه کورونه او د ونونه او د هغه چې دای سپرونه جوړایو ثم کلی من کل ثمرات نو بیا خورادار قسمه میونا او ذا پلارو در ربستا باندې تابدارا یخرج من بطونها شرابون نوزی د ګېډو داغې نه سکاک سیزونه مختلفون الوانو مختلف دی رنگونه د دې بعد گبین زیړی بعد گبین تور او بعد گبین سپینا د شړشم د ګل گبین سپینی دا پلوس گبین هغه زیړی د بیره گبین هغه تورچنی هر یو له بیا جدا جدا د سپیرکای گبین بیا ځان لې دار یو خپل رنگ دی مختلفون الوانو مختلف دی رنگونه داغی فی شفاء للناس او دیگه شفا دا دا پار دا خلقو یو صحابی راغی و نبی علیہ السلام تا وی استطلق بدنو زما ضرور گیڑا خرابا شوی دا سو اللہ ورکما نبی علیہ السلام وردوی اسقی غسلان گبین پی اس کو نو گبین گرم هم ده و گبین یخ هم ده چه دغه سی خوری نو گبین گرم ده او چه ده گبین لسی که نو اغا بیا یخ ده نو اسقی ویله اوس کوا بدبان ده گبین یند گبین لسی نو چاو بی ده گبین لسی اوس کولا نو راغ نبی علیہ السلام تا یخو نور زیاد شو نبی علیہ السلام تا بیا پی اوس کو چې بیا په اوس کولا نوراغي وغه نور زیات شو نبی علیہ السلام ته بیا په اوس کو بدریم ځل چې بدریم ځل په اوس کو نو هغه خوشو ناراغي وی اوس خوشو وستا ضرور ګډه درو جنو د خدای کلام درو جن نه دی الله خو ویلی شفا ده استاد ضرور ګډه درو جنو څه مطلب چاہتا دا کلمو کے ورمو سشیم خطیو نو چه دا دا گبین لسیس کلا نو اغا زیاده دا چه دا کلمو کے سنخطی چه اغا اوزی نو چه اغا اوتل نو اغا خشا شفاون لناس زخمی شوی غد شوی نو گبین پی ولاگو نو چه زخم در باندی راغی پسشی غد شوی گبین دی پی ولاگو نو اغا زر خشی او دویم پای کې بیا دا فائدې چې داغ نه پاتې کیږي ډاکټر پټایو کی دوایو لګي اپ خپل ځای دی هغه خشه ده دا نه چې تاسو ډاکټر لمدا او چې ګبین په لګي نو داغ نه پاتې کیږي اکثر زخم شي داغي بیا داغ پاتې شي داغ نه پاتې کیږي ګبین کې مالټا کې دا یو کال په کې پرته راوایل نو اکه سی وې سنچ دی خیره خرابی نا گبین کے نور ډیره فائدې دي فی شفاء للناس فی شفاء للناس اسرالا نو مبنی غما پسرالا فی شفاء للناس پدې کې شفاء د پاره د خلکو ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون یقینا دې کې دلایل دي د پاره دا قوم چې غي سوچ کوي والله خلقکم اګور مچایتا او بیس کلی دي او دا بوټي د پاسه ناستا او دا هغه نه رس راغسته په خپل باندې په شون باندې او لکای کې زهره خلی کې گبینا دا وړه کارخانه دا دا چا جوړا کړی دا والله خلقکم ثم يتوفاکم الله پیدا کړی تاسو بیا بمړی تاسو لرا ومنکم من يرد الى ارض للعمر او بعض استاسو نا سوبی چې واپس کمزوري عمر تا
لکی لا یعلم بعد علم شیئا دې دپاره چې پوه نشي پس د پوهې نه په هېڅ شي باندې دا عام اعتبار سره وي دا نه چې هر بنده دغسې یو د قرآن خدمتګار هغه الله نه ذلیل کوي او د هغه حافظه هغه هغسې یو ومنکم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا دې دپاره چې پوه نشي پس د پوهې نه په هېڅ شي باندې یعنې انجام یې دا شي ځوان زلمی یو ډېر هوښیار او ډېر قابل او چې بوډا شي نو بیا عقل کار نه کوي حافظه یې کمزوري یاداشني دا انقلاب څوک راولي ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا ځواني نو طاقتور او چې بوډا شي نو بیا یې امسا په لاس کې اول به دوه خپو ګرځېده او بیا به دریو شي امسا په لاس کې نیولي رواني بانگشته اصا هردم اشارت میں گنت ویرے کیمرو لست یا فردا جا اینجاست یا اینجا بوډا پلاس کې امسا نیولی هغه ورته بوډا د قبر دی یاد دا ځای دی یاد دا یا دا ځای دی یاد دا هغه ورته بیا د قبر ځای نه ښیي ومنکم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا ان الله علیم قدیر یقینا الله دې پوهه او قدرت والا والله فضل بعضکم على بعض فی الرزق او الله غوره کړي دي بعض ستاسو په بعض باندې په خوراک کې چاله خور کړي چاله درمیانه دی چاله لګ دی نو ګوره دا د الله تقسیم دی نو دا الله په تقسیم کې بیا ګوتې مه وهه چې الله یو تقسیم کړی یا ته پکې ګوتې وې په چا الله فضل کړی دی او ته د هغه ته د سترګې روانې دي چې دا ولې فما الذین فضلوا براد رزقهم نو نه دي هغه کسان چې غوره کړی شوي دي براد رزقهم ورکوونکي د رزق د دای چې الله غوروالی ورکړی او دی د بل چا له رزق ورکي الله ما ملکت ایمانهم پاغ باندې چې واکدار وي لاسونه د دی د هغه علامه ملکت ایمانهم پاغ چا باندې چې واکدار دي لاسونه د دی د هغه الله والله رزق ورکړی دی نو دا نه چې ته د هغه رزق د الله تقسیمو فما الذین فضلوا براد رزقهم على ما ملکت ایمانهم فهم فی سواء چې شي په دې کې برابر څه مطلب تعالی الله رزق در کړی دی خوراک در کړی دی نو تخپل غلام د ځان سره برابرې تخپل نوکر د ځان سره برابرې نو ته نه برابرې او ما سره زما مخلوق زما بنیان برابرې زما خدای دې تقسیم کړه هغه له زما حقونه ورکې خپله خو ځان سره برابر نه منې او ما سره بل څوک برابرې مطلب دا دی د آیاتونو افا بنعمت اللہ یجحدون نو آیا بنعمت اللہ باندې انکار کئی واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا او اللہ پیدا کړي ستاسو لپاره د نفسونو ستاسو نه بیبیانې نفس یعنی ستاسو جنس نه یا نفس د آدم علیہ السلام نے پیدا کړي والله جعل لكم من انفسكم ازواجا الله پیدا کړی تاسو له نفسونو تاسو نه بیبیانې کدای د بل سنا پیدا کړي وي ته د یو نسل وي او دا د بل استا دوخ وی او دا غي سالور نو دا وسلان جوا اګستا دغه څه وګونه وي دا غي ستا وګونه د نرمه نرم دغوی او دا غی وگونه دا ڈوکی وی نو اب پاک سملاسته هم نشو او دا بلا لانجوا والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفظا
او پیدا کړي تاسو لا د بیبیانو ستاسو نه بنین و حفظا زامن و نوسی حفظا حفید اصل کې وای تابعدار تا او نوسی تابعداری د بابا بابا په نوسی مې نه نوسی په بابا مې نه نو وحفظا نوسی ورزقکم من الطیبات او رزق درکړه درلا د پاکیزه سيزونو نه ورزقکم من الطیبات او رزق درکړه د پاکیزه سيزونو نه د ارچ خپل یو عادتي او مزاجي ما په ژوند کې چاته یمن نو کول کړي نه مې لونه چاته کول کړي نو سې کولو ما زګه تابعداري هغه نږدې نو افا بالباطل یؤمنون نو آیا باطل باندې د ایمان راړي و بنعمت الله هم یکفرون او په نعمت الله باندې انکار کوي ويعبدون من دون الله او زجر بالشرک زکا دلائل ذکر کړل چې دا دور دلائل دی او دا سره بل څو کی صدر ګرځي وګورا والله وانزل من السماء ماء وګورا د باران در باندې باران وروما پدې دا لزمکا تازه کوما ودالاس وان لکم فی الانعام لعبرة وامیخه غړي او بيزه تا وګورا خړلې دی واخ نسکلې دی وبا یو طرف ته ویني بل طرف ته غشای روان دي نشو د شراب یو دیس کې ودا لچا کړی دي ودا لاس گجوري تا وګورانو سوره پستا ځوان بوډا خړې شي ودا لاس والاناب انګور تا وګورا سوره کوله ګډې نوای کېدل خوږي وبا چولي ودا لاس واو ربک الى النحل مچای تا وګورا نسکه خوړلې اسکلې دی وبا خوړلې دی ګلان لکایږي دي زهر نخلې کې ګبینان دا الله چا کړی ودا لاس والله خلقكم ثم يتوفاكم وزان تا وګورا ځوانان شي بوډا روان پام سانو انقلاب در کې راوسته دې بیا چا دال وګورا ودا لاس والله جعل لكم من انفسكم ازواجا بیبیا نه الله ستاسو نفسونو نه پیدا کړی نو ستاسو د بیبي او بیا د لمینا چولې دا محبت در له یو بل کې چولې ده نو دا لاس وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفظا زامن در الله درکړي نو سید الله درکړي اف بالباطل يؤمنون وبنعمت الله هم يكفرون نو باطل باندې د ایمان راړي وبنعمت الله هم يكفرون او په نعمت الله باندې انکار کوي دا نعمتونه در باندې کړی نو داغه سره ته بل څو کی صدر ګرځي نو رات کوي زجر به شرک ور کوي ويعبدون من دون الله ويعبدون من دون الله او د عبادت کوي بغیر الله نه دا غس چې واقدار نه دی د لره د رزق د برنا او د کتنا د شي ګور قرآن عجیب کتاب دی مضمون روان کی نو چې الله ته ورسې نو بیا به سره شي ځکه مخکې دلایل ذکر کړل والله انزل من السماء ماء فاحيا بالارض بعد موتها نو سويا ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا والله خدا الله د برن د رزق سامان را لېږي باران در باندې ورای او تاسو چې عبادت کوئ واقدار ندی دی لره د رزق د برنا او نه د خطر نه دی شي ولا یستطيعون او نه دی توان لري فلا تضربوا لله الامثال نو بیان یې الله لمثالنا چې توایره جګل سړی وکیل نه ګوري نو دا زمونږ وکیلان دي نو تا الله له مثال وای
ان الله يعلم وانتم لا تعلمون الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ الله دار سند خبردار نو داغه وکیل د ضرورت نشتا او جج د هیڅ نه خبردار نو هغه وکیل بکار نو انتم لا تعلمون جج خو نه خبره دی وکیل ولا کې سړي ضرب الله مثلا عبدا مملوکا او بیا مثال وای او داسې انداز باندې مثال وای چې او سړی دغه غلام دی او هغه غلام هغه یو تن دی چې هغه په خرچي کوي ډوډۍ ورکوي اوبه ورکوي جامه ورکوي او بل غلام دی چې هغه د ګڼو کسو شریک دی نو د کار د پاره یو وته یاله دی لمنډه کا بل وته دی لمنډه کا او چې روډای وخراشي نو یو تس پریدي بل ته پریدي و موحده د یو الله غلامي نو الله د الله هر څه درکې او مشرکه ته د زرها او خلق غلامي دا بابا می ذمہ دار دی او دا بابا می ذمہ دار دی او دا بابا می ذمہ دار نو نظر له یو بابا در ګول شي نه بل بابا در ګول شي او الله در کینا دغه سوګه او نه هر بغردي مطلب دا ضرب الله مثلا عبد مملوکا بیان ای الله مثال دا غلام چغانو کروي مملوک وی تابعدار لا يقدر على شيء قادر نہیں پیس شی باندے ومن رزقناه منا رزقا حسنا او دا غا چې موږ رزق ورکړی وي دلته رزق خستا نو دې خرج کوي دا غنه سر او جهرا پټو ښکارا حال یستون دواړه برابر دي کله برابر دي شي الحمدللہ نو حمدنا دی اللہ لبل اکثر هم لا یعلمون بلکہ اکثر دینا نپوئیگی نو اللہ مخلوق تا برابر ہے اللہ ينفق من سر و جہرا او اگا تا چه تو تا حاجت رواوائی اگا عبدم مملوکا لا اقدر والا شہدے وضرب اللہ مثل رجلین او بیان دی اللہ مثال د دوتانو یو د دین د ګونګه من ګونګه غي توایو چې خبره نشي کوله او دا خبره چې نشي کوله د اصل کی کونو نو د اورینا نو د سزدا نه کی نو سه کوي او سزدا کړي نه ځکه د اورینا لا يقدر على شيء قادر نہیں بیس شی باندے وهو کلن علی مولاه او دے بوجوی بخفر مالک باندے اینما یوجه الایات بخیر کم خواچ مخی دے نرات لنکی بخیر باندے نوایا برابر دے ومن یامر بالعدل او آغا سوگا چا بیان کئی دے انصاف دا اللہ مخلوق دے انسانان دی خو یو دی آغا دا اللہ توحید بیان ایو رد شرکیاتو کئی او بل دے چا کلن علا مولا ایس شہن دے دا بیان کئی دا توحید او نا رد کئی دا شرکیاتو دوارا کل برابر دی نو دا خود دوارا دا اللہ غلامان دی خو یو دا اللہ دا توحید چگے وائیو او بلا سے بخال کو باندے بوجھ اس مسئلہ بیان نکڑا دوارا کل برابر دی مطلب دا دائی دا توحید او سنت او غل پاتی کی دنگی کل برابر دی علامہ ابن قیم دا دی او مثال پیش گئی چاگا وی یو علم دا بیان گئی رستو اگا مثال وضاحت سر بیاواما ومن یامر بالعدل وهو على صراط مستقیم اوی دے پلارا نیغا باندے وهو على صراط مستقیم اوی دے پلارا نیغا باندے علامہ ابن قیم وی دی مثال دا سے دے لگا او بادشاہ او داغ دری غلامان دی او داغ بادشاہ نا بغاوتو شو پا یو علاقہ کے او خلقوی منگ دا سلطنت نمانو بادشاہی نمانو بغاوتی ہوکا دا دریو اڑا غلامان نی راو گختل او غی تاوی چه پفلانا علاقہ کی زمان بغاوت شوه دے خلقو زمان دا
بادشاہ نه انکار کړی او الته کې کار کول غواړي. دا یو غلام ورته وایي چې بادشاہ سلامت زما خو تا سره ډیره زیاته مینه ده او زه چې تا ونه وینم تا سره مصافحه ونه کما نو په ما خو وخت نه تېرېږي. زما خو تا سره دومره مینه ده چې سهار تا ته ګورم ماښام تا ته ګورم ژوند مې تېرېږي او که تا ونه وینم نو مرمه. نو دی ورته عزته مزه بل ته ووایي نو هغه ورته وایي حضرت زما خو تا سره دومره مینه ده چې ماښام زه تا ته خپله بستره سمه نه کړمه نو ماله د شپې خوب نه راځي او چې په خپلو لاس ورته ډوډۍ کښېنږدمه نو په بل چا مې اعتبار نی او خپه یمه نو د شپې راله خوب نه راځي. نو هغه هم نه ځي. دریم غلام هغه ورته وایي صاحب زه لاړمه او خپله کمبل او طلایي راوالي بستره وتړي او وایي صاحب زه لړمه او هغه لاړ شي هغه ملک ته او په هغې کې هغه خلکو ته ملاقاتونه کوي خلکو سره خبرې کوي او هغه خلک د بادشاہ تابعدار کی هغه علاقه سمه کی هغې کې امن راولي او د بادشاہ تابعدار کی او بیا راشي او بادشاہ ته وایي مال ته دا 15 ورځې تېرې کړې ستا خواله نه هم راغلی خو مال ته کار وکړه خلک مې تابعدار کړل په دې درې واړو کې کم یو بهتر دی هغه اخیرنی اړومې چې وی تا ونه وینم نو وخت را باندې نه تېرېږي هغه دویم چې بستره درته سمه نه کړمه د شپې خوب نه راځي او هغه دریم 15 ورځې د بادشاہ ته اړوونه کتل او نیغ تللی والته کار کوي او خلک یې تابعدار کړل دا دریم بهتر دی که یو سړی وایي زما الله سره مینه ده او زما د الله سره دومره محبت دی او دادي او دادي خو چې الله سره پیدا کړی وي او څه کار یې درته ښیلی هغه دې وکړه تی خو دې له پیدا کړی وي چې ته د الله عبادت وکړه او خلک د الله عبادت ته راوبله نو ته خو هسې کلونه لا مولا شوې تا خو کار ونه کړه ولله غیب السماوات والارض اثبات د قیامت او د دې ربط ما سبق سره څه دی ربط دا دی چې ته کلونه لا مولا م جوړېږه ته من یامر بالعدل جوړ شه ته بیان وکړه نو دا مو وایه چې زه وکړی زما تاله به الله اجر درکوي یو ورځ به راځي او اجر به درکوي ولله غیب السماوات والارض الله لره علم د غیب د اسمانو د ځمکو دی وما امر الساعة الا کلمح البصر او نه د حکم د قیامت مگر بشان د رب د سترګې یا دې نه نږدې نو یقینا الله د بار څه باندې قدرت والا والله اخرجکم من بطون امهاتکم اوس بیا دلایل الله پیدا کړی تاسو د ګډو د میندونه لا تعلمون شیئا تاسو نه پوهېدئ په هېڅ شي باندې د هېڅ باندې نه وي پوهه الله د الله پوهه درکړه پیدا کړې عقل یې درکړه پوهه یې درکړه وجعل لكم السمع والابصار والافئده او درکړه تاسو له غوږونه سترګې او زړونه نو غوږونه الله درکړي نو تابع د الله کتاب وانه اورېده سترګې درکړې نو تابع د الله کتابونو کوته سړی د الله درکړی نو تابع سوچونه کدا الله کتاب کې ځکه بل ځای وایي لهم قلوب لا یعقلون بها ولهم آذان لا یسمعون بها ولهم اعین لا یبصرون بها نو چې الله دا درکړي نو دې شکریا ادا کا کنه د غوږونو شکریا ادا چې قرآن به واوره د سترګو شکریا ادا قرآن به وګوره د زړه شکریا ادا سوچ وکړه قرآن کې
لعلکم تشکرون نو خامغا تاسو شکر باسی علم یرو الاتویر نو آیات علم یرو الاتویر علم یرو الاتویر آیات اینو گوری مارغانو تا مسخرات چغدی تابدار فی جوی سما پا ارخون اطراف دا اسمان کے مارغانو تا گورا او گورا اول دلائل ذکر کرا واللہ وانزل من السماء ماء برنے شروع کرا برا اسمان نظر باندیو بوارو ما نو بیائی راوستا کتا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً تاسو له ډنګرو کې زائد د عبرت نو ډنګر او زناور په ځمکه باندې دا دلایل میان ذکر کولو نو ناسا پا میان ستلار واوها ربک الی النحل حکم کړی د ستارم چایتا نو یو ترتیب روان نکو چې بره ویلې وې میانس کې ویلې وې نو کاته ویلې وې بره وی نو کاته وی نو بیا برلار نو بیا شروع کړه والله خلقکم ثم يتوفاکم بیا په خطه دلایل شروع شو تاسو پیدا کړی ایو والله جعل لكم من انفسكم ازواجا بیبیان الله پیدا کړی زامن وسید الله دار کړی نو بیا په برلار چې وګوره علم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء بیا برلار نو یو ترتیب نه بیایي برزی او کتا شیخ القرآن وی او سړی راغلی میاوالی تا او هغه د بیلفو او هغه ریپورټ راوړی هلته یو سړی میاوالی کې په هغه باندې راپورټ شوی و ورشه اواز ته تکوي ریپورٹ راوڑے ہوا نو آغا سڑے چه کمو دا غنو توتی چاپ باندی چه راپورٹ شوے ہو دا غا توتی نمو آغا عدالت تا گفتے ہو بے لف چه راغے آغا تعلیم یافتہ ہونا نو چٹی راڑا دا غنا نم ایر شو نو چه نم دی ایر شو نو میاوالی کی تاپوس کو یروی دلتی او سڑے دے دا مارغب شاندی نومی دے خو چاگا بسو کی نو چا ورطاوی ٹپس نو آگوی نا ہٹی جا لگ را کچھ شا نو چا ورطاوی چنچنا نو بے نا ہوتی جا لگ برا شا نو بیا بسی چاوی چه خارو وی بے ہون نیڈی تی گیا اس لگ ورنیز دے شوئے نو چه بیا بیوی کارغو نو اغباوی هیتی جالگ را کچیا نو بل با اللہ آواز ورک چھتے نو اغباوی نو هوتی جالگ برشا نو چه بل باوی سور لے وی ہون نی دیتے گیا اوش ورنیزے شوئے آخری کی اوتان ورطاوی توتی وی ہاں جنا توتی بره بوتا او کاتا بوتا بره بوتا او کاتا نزای لی راوستا عقل لرلا برا او کاتا ولی برا او گورا کاتا او گورا میانس کے او گورا علم یراو الاتویر آیا دین گوری مارغانو تا چتا بیدار دی بکنارو دا اسمان او ندی ٹنگڑی دی لارا مگر اللہ یقیناً دے کی دلائلی دے پاردا قوم چگا ایمان راڑی واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا او اللہ گردولی تاثرد کوروننا سکنن محل سکون زمان سکون زائدو سیدو اجعل لکم من جلود الانعام بیوتا او پیدا کړی تاسو له سرمنو دا زنامون کورونا سرمنو نا خیمی جوړوي تستخفونا یوم ذانکم چسپکال یغلرا پرد سفر ستاسو کے اپرد اقامت ستاسو کے ومن اصوافیا و اوباریا و اشاریا اثاثا
ومن اصوافها اصواف صوف د ګډي وړای ته وایي و اوبارها وبر د اوف هغه وړای ته وایي اشارها اشار د بیزو هغه وړای ته وایي څنګه پارابای کی جدا جدا نمونه دي زمون پښتو کې هم جدا نمونه یې د ګډي هغه ته وړای وایي او د بیزو هغه ته وژغنې وایي او د اوخان هغه ته پشم وایي دا د جدا جدا پیدا کړي ومن اصوافها واوبارها واشارها اثاثا او د وړای د ګډونا او د پشم د اوخانونا او د ویختو د بیزونا اوزغنونا متاع لکم سامان متاعن الہین سامان و متاعن الہین و سکتر یا وقتا خلق پخوا زمان دی کلی کیومو گڑی بے کینچی کڑی بیزا بے کینچی کڑا اوخ بے کینچی کڑ نو دا آگے گا وڑائی بے ایخی وا نو لرگی بے دا سی تڑلی ہوا یو بل سارا او آگی تبے اگا وڑائی جوڑا کلا نو سر بے وطواچو نو بیا بے اگا زڑان کڑے وڑائی با پرتاو لگا لگا بیدا کول آگی لبیدا سے تاو ورکو اب چورلی دا وڑائی با جوڑے دا کتا کولوی دی جامع مسجد سر یو دکاندارو ما با تی لندے ربڑو نا آگستل نزد چه والار ما نو بس آگا سا بدا وڑائی پرتاو داگی لبیدا سے داگا ورکو وڑائی بے جوڑو لا نو ما با تاوی ربڑو نا راوالا نو آگا با ربڑو نا راوالا تا بے کی خودل ما با بکی خراب بڑو کرتا لندے دا پارا نو آبا می تیواغست نو با بیا غدار آواغست اساسا و متان الہین واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا او اللہ پیدا گڑی تاسولا دا سنا چھ پیدا گردولی تاسولا دا سنا چھ پیدا گڑی سوری وجعل لکم من الجبال اکنانا او گردولی تاسولا دا غرون داری اکنانا داری کندونا وجعل لکم من الجبال اکنانا او گردولی تاسولا دا غرون کندونا داری کمم واتا کندو آیو چه دا غرونو پا میانس کے لاری لگا دی گان نا چه برازی نو دای تا منگا کندو آیو لاری دا لگنی کی تغر تا خاتی بیا کسی دی نو آبا سورا گرانا وا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیلا او پیدا کری تاسو لجامی چه بچ کئی تاسو گرمائنا تقیکم الحر بچ کئی تاسو گرمائنا دا یخنائنا گورا حر ذکر که او یخ ذکر نک برد ذکر نک اولی ذکر بلاد حرارت زیادو نو دا دی وجنا گرمی ذکر که او بلی پی قیاس که کلا کلا یو دا ازدادو ذکر کی او بل پی قیاس کی وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَاسَكُمْ او نور جامی چه بچ گئی تاسو پا جنگ ستاسو کے زغری جوڑوی کذالک یتم نعمتہ علیکم نو دارنگی پورا گئی خپل نعمت لرا پتاسو نو خامخا تاسو تابداریو کئی دا اللہ نو گواوڑے دل فینما علیک البلاء المبین بے شکا پتا باندی رسول خیارا شاولی اللہ کتاب دے البلاء المبین یعرفون نعمت اللہ نو پی جنی دے نعمت اللہ بیا انکار کئی دا غینا ابن قطعبہ مانا کئی یعرفون نعمت اللہ یعلمون ان هذا كله من عند الله ثم ينکرونها بأن يقولوا وشفاعت آلهتنا خبوئیگی چدا ټول نعمتون دا اللہ دا طرف ندی ثم ينکرونها او بیا انکار کئی دا دینا چوئی دا مڑا زمانگا چالا من نیولے دا 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 وجنا ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون او اکثر دی کافران اس تخویف اخروی ورکی
ويوم نبعث من كل امة شهيدا او یاد کا غرض چه پورتا بگمگا دار امت نیو گواہ ثم لا يؤذن للذين كفروا سورہ نساء کی 19 اختمایات کی تیر شوئی ہو آیت نمبر 41 فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا نبيا بإجازة نقلشي كافران تا ولا هم يستعطبون ونبدأ ملامت يا منظور شي وإذا رأى الذين ظلموا العذاب اس احوال المشرکینو چه نعمتونه ذکر کرلا دا نعمتونه در بانده ما کری دی نو بل سوک نشته چه دا نعمتونه در بانده کری او بیا در تا مثالونه هم ذکر کرل بیا هم نمانی نو اس احوال وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ او کلا چوینی ظالمان عذاب لر قیامت کے نسبک بنشی دینا انو بدئی لمولت ورگشی وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ ارددئی اغا تبریہ یو بلنو بائیکاٹ شی کلا چوینی آگسان جای شرک گڑواخ بل مددگاران نو بوائی دی واربا زمنگا دادیا زمنگ برخی خاوندان آغا چه منگا رامدد کل بغیرستانا فالقوی لهم القولا نو بغردی دیتا بینا داغا نیکان بندگانا فالقوی لهم القولا بغردی دیتا بینا انکم لکاذبون یقینا یہی تاسو دروغ جنا سورہ یونس کے مخی تیر شویو یو کم دیر سمیات کے چلتے ہوئے ان گننا عن عبادتکم لغافلین منگا استاسو دا عبادتنا بے خبرا او دلتا بمورتوئی فالقوی لهم القول انکم لکاذبون یہی تاسو دروغ جنا کلبانے کان پیگانا چدا غیر آمدت کو لچرے و توالی نو آگئی وہ تو دروغ آئی منگ استاد دے عبادت بے خبر ہو اور کل آگا چھگا خوشحال ہو دلائی پہ عبادت نو دا آگئی ذکر ہو سورہ آراف کی سورہ سبا کی انور سورہ احزاب کی گر سورتنوں کی کئی وَالْقَوْ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ سَلَمًا اور کی بدی دئی اس کے اللہ تغاڑا اور رک بشیر دینا غدرو چھ دی جوڑو لغی لارا چھ دی وی ماد بابا لمنی ولیدا و دیبا مخلاصی الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ آگا سان چاہی کفرو کا او بند شدی دلار دا اللہ نا یا لازمی یا متعدی او بند اکڑا خلق لا دلار دا اللہ نا زیدناہم عذابا فوق العذاب زیاد بگمگا دی لرا عذاب دا پاس دا عذاب پس او دا غیچ دی فساد کو یوم نبسو فی کل امت شہیدہ نیاد کا غورت چھ پورتا بگمگا پاری امت کیاو گواپ دی دنا سنو دینا اور آب والمگا تالرا گواپ دی کسانو ونزلنا علیک الکتاب اور آلے گلے منگا تابان کتاب تبیانا لکل شیع بیانون کے دار شد امور دین دیلا میرا لے گلے ہو چھر دین مسئلے و تبیان کے وَهُدًا وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ او ہدایت و رحمت او زیر دے دپارا دا مسلمانانو ان اللہ یامر بالعدل والاحسان ربط ما سبق سرسدے مسئلہ روان دا رد شرک او مسئلہ روان دا بیان دا توحید نو دا مسئلہ خود تکے خودے کے بعد تکلیفون رازی مصیبتون برازی دشمنائی برازی نو امور مصلحہ چکدار سے رازی خو اللہ دا احسان دا عدل خبرہ کئی تب دا عدل دا انصاف خبرہ کے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان پیرانی پیر ہوئی قرآن کے دا یو آیات منگ تراغلے نو دا منگ لپورا ہوا
ان الله یامر بالعدل والاحسان یقینا الله حکم کوي په انصاف او په ښېګړه باندې ان تعبد الله کان کتراو و ایتاء ذی القربى او ورکول باندې خپلوانو د پیغمبر ته ځکه هغوی باندې خو زکات نه کېږي که نه سیدانو میاګانو باندې نو هغوی له دغسې ورکوه وینها عن الفحشاء والمنکر او منع کوي د بې حیایۍ نه او د منکر نه والبغي د زیاتي نه یعظکم لعلکم تذکرون پند درکوي تاسو لا نو خامخا تاسو پند واخلئ وافو بعهد الله او پورواله کوي په احکامو د الله کله چې تاسو وعدې وکړې ولا تنقضوا الايمان اما توعدوا لرا پس د کلکوالي د دینا او تای سره ګرځولې تاسو الله په دې باندې ذمہ دار یقینا الله پوهیږي هغه باندې چې تاسو یې کوئ او مکه گئی بشان دا خزه نقضت ازلها مکه کې او خزاوا چې با ټول راځي دغه سسپنسیورې شلا تارونه به جوړ کړل نو چې ما خام بشل لیوانای و نو هغه به وشلول زری زری به کړل کړهو باسه لاړ دغه سه مشرک عملو کی ځان ستړی کی او عمل به ځای لاړ عاملۃ الناصبہ تصلا نارن حامیہ ولا تکونوا کالذین قضوا ازلها نمکه گئی بشاندا خزه چاگه وشلو لخ پلو ریشلو لرا من بعد قوتن انکاسا پس دکلک والینا ٹوٹے ٹوٹے نیو ای تاسو قسمون خبلو لرا وادو خبلو لرا دخلن بینا کوم سبب د فساد پر خبل میانس کے انتکون امتون انتکون یعنی اللہ تکونا دیر پارا چه نشی یو ڈالا دا دیر فائدہ منا دا بل ڈالینا دی تاو اغسطے یو چه دے بل دا خیر نراسی دا غیر پارا تار سکے انما یبلوکم به بے شکا امتحان گئی تاسو پدے باندے وَلَا يُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ او خامخا سرگن بکی تاسو تا پر ورد قیامت آغا چه تاسو بکی اختلاف کو اگر خوخوی دا اللہ لجالکم امتا واحدا نو گردولے بے وی تاسو ٹھول گئے یاو نولی دا اللہ اتفاق ندے خوخو ندا مانا ندا ولو شاء اللہ که خوخوی دا اللہ پزور باندی ایمان نو گردولے بے وی تاسو ٹھول گئے یاو خو پزور اللہ بچا ایمان نراڑی اختیار ورکڑے فمن شاء فلیومن ومن شاء فلیکفر ولیکن یذل من یشاء لیکن مہرد گمراہ وی بچا چخو غشیدہ اللہ او توفیق ورکئی چالا چخو غشیدہ اللہ او تاسو نبتا پسو غشیدہ آگا چھ تاسو کول او منی وی وادو خبلو لرا قسمونو خبلو لرا دخلن بیناکوم سبب د فساد بخبل میانس کے چاس قسمونه خوری او فساد جوڑے فتذل قدم بعد ثبوتها کدا کار موکا نو بخوئیگی قدمونه پس دکلک والدہ غینا ثبوتها استحقامها وتذوق سوء او بسکی عذاب پس سبب داغی چه تاسو بنشی ہوئی دلار دا اللہ نا او تاسو لدے عذاب لوئی ولا تشترو بیاد اللہ ثمنا قلیلا تزید من الدنیا چھے تقوالا میں مسئلہ بیانے خواسنہ دو دنیا مینہ دے پا مخوالی درس در نپادشی قرآن در نپادشی ولا تشترو بیاد اللہ ثمنا قلیلا امغورا کوئی باحکام دا اللہ باندے دا دنیا لگا انما عند اللہ و خیر لکم بے شکا آغا چدا اللہ سغدین و غوردی تاسو لگ تاسو پوئے گئی آغا چدا تاسو سغدین و بخلاص شی آغا چدا اللہ سغدین و باقی بادگی دون کی دی وَلَنَزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا او خامغا بدلب ورگمگا کسان اللہ چاگئی کلکو لارو بمسالہ صبر کڑیو صبر الاستقامت والدین چه پا دین کلکو لارو صبر کڑیو
اجرهم اجر دای په خستا طریقه چې دای کولا من عمل صالحان نو کتوا یار هر چاله با اجر ور کوي خذل بوم نو الله یاو کسړی که خزیو من عمل صالحان چاچا عمل وکنه کو کاغه سړی ویو که خزا وی دې مؤمن او هو مؤمن جمله علیه شرط راړه حال دارے چوی دے مومنہ فلنو ینو حیاتا طیبا نخامغا جنگور گمگا دلارا فلنو ینو حیاتا طیبا نخامغا جنگور گمگا دلارا حیاتا طیبتا جند خوشحالائی اللہ وی دی خوشحالائی جند بولا ورکما دی خوشحالائی جند نخالکو خلوگی تیر کری تکلیفونے تیر کری دی حدیث کے راضی اشد الانبیاء اشد الابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل زیاد امتحانون پا انبیاء راغلیو او بیا چسو گوراونو پاغا بیا چسو گوراونو پاغا او دل دی کوئی حیاتن طیبتن نو داغی دا مطلب نرے چه حیاتن طیبتن دی توی چاگبان دی با تکلیف نرازی نا تکلیف برازی او پا تکلیف کے با ما خوشحالی تکلیف کے با ما غیزت من کی گی چه تکلیف پی راشی اگا نور عزت من چی غم پی راشی نو اگا نور عزت من چی انبیاء باندی دیر تکلیف نراغلیو بولی دا تکلیف کے چکم لذت دے نو اگا غیت اللہ خو ایو شاعر وہی پی جائی آم کے تلخی گربیانس کرنا سر پی جائی آم کے تلخی گربیانس کرنا سر غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے غمونا برداشت کوا نپاری کیوں مالا مزہی خود دا تکلیف کلا کلا لگا طول رز ناستا روجہ پخلے اپیاو زائے دا خوگرانا تکلیف دے کنا خو پا دی تکلیف کے چکم خوان دے و لذت دے ابل زاشتے نو تکلیف خود دے او سڑی دے تو آئے تو دا سارنا تر دونیمو بجو او درو بجو پوری ناس تے پیاو زائے پاسی بنا آپ ہوئی چی سکے مڑے میں تکلیف ہو دے خدا تکلیف راحت سی دا خوشحالی سی حیات طیب دیتا ہوئی کہ غم رازی نو ما خوشحالا کہ خاطی رازی نو ما خوشحالا خادائی کی جدا لذت نو غم گل جدا لذت او گلی بیانے کہی اپنے اللہ سے شکوی کی محل ہو تو کروں غم دی ساتھی غم سے نگرا دے دی او غم چکل بیاتے یادے نو داری جدا لذت تکلیف یادے نو داری جدا لذت وہ خوشحالائی لیدی دی دیر مولی دی او ہر قسم خدا کوئستان دا طالب گیرا اگا تکلیف چی آدوم اگا دیر خوان کئی چی روڈائی با ہم سمنوا رناؤم نوا بجلیوم نوا لاتینوم نوا او لرگی شونٹائی با بلے کڑے وی اوی تا وناسو سار با سپیمی ٹولی توڑے وی او دا املاس زائم سب نو نو گٹی امیخی وی ازان لم کوٹا گائی جوڑا کڑے وا دولس بجی وی او کتاب میں کوتا اور آسربل مرگرے دا سے ناستو دیکھ اگما تو دی خوشا مایولی دا محمد عالم دا دفاع شریعت کی چی بیا مرو مایولی شاعتا یو گولا چی میو قتل یو دم را لڑام دے او بچی پی دا پاسا سواری دی او پا دی دیوال روان دے نو منگا گھٹی ایجی وی اوگی لام داور کڑے نو ماواتا اگوی لرشا چی مڑی که مینوی مڑوی انا ڈبی کے باندو ما طالب گیری سڑے را نو ما ڈبی رواس ما دی کے باندو نو اگا ما اگا ڈبی کے باندو نو اگا چوفا سی نو اگا بچی خوارشو پا اگا کوٹا کے نو سو بلا بچیو پی دا پاسا جب بچی خوارشو لڑم خو مڑ کرو بچی خوارشو
نو محمد عالم کو بستر واغسته وې زه خو لاړم بار بچته د نختر د بوټي لاندې وده شم مې ستا زړه زور ډېر دی ما زه خو بار نشم دی زه خو همدکه ځای وده کېږم داسې ما واړه واړه بچي دی څه نشي کولی ومې اوبه دي چیچي ما صفا بیکم نو واړه غوندې کمره وه د محراب ما صفا کړه هر څه مې بار وغورځول دننه سملاستمه تکلیفو او داسې تکلیفو یو ورځ پیدل مزلو خو هغه لذت هغه اوس هم ځوان چې لاړی او 2 شپې مې هلتې وکړې دا سړي ته یادي کله کله لذت کې په تکلیف کې لذت دې ته وایي حیات طیبه طالب مسافري ډوډۍ په نیمه ګېډۍ پردی ځای خو د هغه د زړه خوند هغه د بادشاهانو سره کله برابرېږي فلنحینهم حیاتا طیبه ژوند به ورکړو دلته ژوند د خوشحالۍ ولنجزینهم اجرهم او خامخا بدله به ورکړو دوی لره اجر د دوی په ښایسته هغه طریقه باندې چې دوی کوله نو کله چې لولې ته قرآن نو پناه غواړه په الله سره د شیطان رټلي شوي نه دا یې ولې زګا چې کله لذتونه درله راځي خوندونه درله راځي نو شیطان به یې د هغې نه اړوي انه لیس له سلطان نشته د شیطان لره غلبه په هغه کسانو چې هغه ایمان راوړی دی خپل رب باندې ځان سپاري بېشکه غلبه د ده په هغه کسانو باندې ده چې دوستي کوي د ده سره والذین هم به مشرکون او هغه کسانو باندې چې هغوی دي شیطان لا د الله سره بل څوک حصهدار ګرځوونکي یا بسبب شیطان الله که مثال راځي وایي وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَاتٍ او کله چې راوړو موږ یو آیات په ځای د بل آیات والله اعلم بما ينزل دا دفعه د وهم کوي یره دا یو آیات راړي دا بل راړي الله ته پته نشته دفعه دا هغې وکړه الله خو پوه دی په هغه باندې چې رالیږي دا خدا الله خوښه ده نو اوس وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَاتٍ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ نو آئی دی بېشکه ته د ځان نه جوړېونکی بلکې اکثر دی نه پوهېږي ووایه رالېږلی دې له راوړی دې لره جبریل امین طرفه د رب ستا نه په رښتیا جبریل امین راوړی دی ما د خلکو هغوی د جبریل امین د راتلو نه هم انکار کو نو هغوی د څه نه انکار نه و کړی لیثبت الذین آمنوا دې لپاره چې مضبوط کړي هغه کسان چې ایمان راوړی دی وهدی وبشری للمؤمنین او هدایت او زیری دپاره د مسلمانانو ولقد نعلم انهم یقولون او تاسو سره موږ ښه پوهیږو چې دوی وایي انما یعلمه بشر بېشکه ښودلی د ده یو بنده مکه کې یو سړی و نبي علیه السلام به هغه سره کېناسته هغه و اجمي نو دوی وی دا دی ورته ښیي نو الله د هغې جواب کوي لسان الذي يلحدون الیه اعجمي ژبه د هغه سړي چې دوی اعلان کوي هغه ته هغه د اعجمي او دا ژبه عربي واضحه یقینا هغه کسان چې هغه ایمان نه راوړي په آیاتونو د الله توفیق ورنکړي الله دوی له دوی له عذاب دردناک بېشکه جوړوي دروغ هغه کسان چې هغه ایمان نه راوړي په آیاتونو د الله او دغه کسان هم دوی دي دروغجنه چا چې کفر وکړ په الله پس د ایمان د ده نه الا من اکرهه مګر هغه څوک چې هغه باندې زور وکړی شه وقلبه مطمئن بالایمان او زړه د مطمئن په ایمان خو مجبوره شه او د مجبورای نه کلمه د شرک وي او مخکې ما لا يحب الله الجهر کی تفصیل کړو ولکن من شرع بالکفر صدره لیکن چې چا چې پرانیسته کفر ته سینه یعنې د زړه نه وي فعليهم غضب من الله نو په ده باندې غضب دی طرفه د الله نه او دوی له دې عذاب لوی
دا دې د وجنا چې دوی غوره کړ ژوند د دنیا په مقابله د آخرت کې او الله توفیق نو ورکړي قوم کافرانو ته دا کسان چې مهر والے دی الله د دوی په زړونو باندې دوی په وګونو په سترګو او دا کسان هم دوی نه خبره ده الله د کتاب لا جرم انهم فی الاخرة هم الخاسرون خامخا یقینا دی پا آخرت کم دی تاوانیان ثم ان ربکا و ثم دا پار دا استبعاد دے بیا لاو گورا یقینا ربستا دا پار دا کسانو چاگئی ہجرت کردے پس دا غینا چه دی تکلیف کے واچولے شو او بیا جہادو کا و صبرو کا نو یقینا ربستا دے پس دا دینا بخون کے مہربانا کسا غلطائی تشوی اللہ بہت آغا معاف کی یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها تخفیفی اخروی نو یاد کا غورت شرابشی هر نفس او جگڑا وکی دخبل زاننا پورا بورگشی هر یو نفس تا بدلا داغا چکڑی و هم لا یظلمونو دی باندی بزیاتے انکریشی وضرب اللہ مثلا قریتان اس تخفیفی دنیاوی وګورا دنیا کې هم الله سزاګانې ورکړي دي نو کتنا فرمانیو کې الله به دنیا کې سزا درکړي بیان نه الله مثال لا کلیوالو چې وا په امن باندې مطمئن راتب دې تر زګ دې پریمانا د هر طرف نه نو کفر یو په نعمتونو د الله باندې نعمتونو د الله سو پنے مدنو دا اللہ باندے قرآن باندے پنے مدنو دا اللہ باندے توحید باندے پنے مدنو دا اللہ باندے پیغمبر باندے چا اللہ ورطا قرآن راو لے گا پیغمبر راو لے گا او دای ناشکر شما کے والا نو اللہ پہ دا سے لوگ راوستا چی بیا یو با بہر تناستو او دسماتی تا ابل و پتامو چې دې بسو خراباسي چې زه وګورم چې دا بولې وخورم او څوک وایي وی چې وګورم چې د څه خوړلې دي او دا سماته شنه ده او ګټوره ده چې دا ساګې خوړلې دی او کنه که بل څه خوړلې دي راتب دې دار رزق دې پریمانا فازاق الله لباس الجوع نو ساگو اللہ دتا جامد لوگے او دے یاری داخلی والا ہوتا بما کانو یسلون بسو داغچ دی کول ولقد جاءهم رسول منهم تاکی سرا راغلے دیتا پیغمبر دینا دی تکذیب کداغ نونیون دی لرا عذابهم ظالمون او دی ظالمان فقلو مما رزقكم اللہ حلالا طیبا اس رد شرک فعلی کہیو اچھا گورا نعمتون دا اللہ دی ہم دا اللہ توحید نمانے او بل سو گور ست شریکو کردو فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا نُخْرَئِ دا غسنا چه رزق در کڑے تاسولا اللہ حلال او پاک او شکر وشکرو نعمت اللہ شکر خید نعمت دا اللہ کئی تاسو دے اللہ عبادت کرونگی انما حرم علیکم المیتتا بے شک حرام کړی دا پتا سبحان خوراک د مردارې میتتا یعنی اکل المیتتا خوراک د مردارې اڅه په د مردارې سرمنو باسي او هغه استعمالو لشي مراد خوراک دی انما حرم علیکم المیتتا بے شک حرام کړی دا پتا سبحان خوراک د مردارې او وینا زکا غی با وینا خوڑا دا رگ بے دا ساروی ہو نو چه دا غی نا با وینا راوه تا آغا بے پلوخی کے جمع کڑا نو آغا بے پخا کڑا آغا بے خوڑا لگا بے ها کذا فستی وینه تے نو گوختا نو آغا ور لوخا لال کر نو آغا تا ما خو وینا گوختے وا وی ها کذا فستی زما رگ والدا سیو دا وینه زکا ذکر کڑا چاگئی وینا خوڑا انما حرم علیکم المیتتا بے شک حرام دا پتا سبحان خوراک دی مردارے
ودما خوراک دی وینی ولحم الخنزیر اغوخه د خنزیر خوخه الله آرام کړه ځکه مردار چې خوري وینه خوري د نبوی ته نسخه خیږي دا هندوان دا نور انګریزان د یترونه لګي خو چې ورسره نږدې شي نو یو سوړ بوی به ترې خیږي ولحم الخنزیر اغوخه د خنزیر ځکه خنزیر بې غیرته دی دا دوست دی مذکر د مذکر سره بدعملي کوي نو د دوی غوښه خدای آرامه کړه ځکه سړي کې به دا عادتونه راشي څوک چې خنزیر خوري هغوی کې هم دغه مرض بیا ولحم الخنزیر غوښه د خنزیر وما اهل لغیر الله به او هغه کلمه چې اواز وشو بغیر د الله نه په هغې باندې احلال مفسرین چې معنا کوي ای ما ذبیحه هغه یو فرض ذکر کوي ذبیحه معنا د اهل نه ده احلال په لغت عربي کې په معنا د ذبیح چاته نه دی راغلی شاہ عبدالعزیز تفسیر عزیزی کی آوئی احلال در لغت عرب بمانا ذبح جانی آمدہ احلال اصل کی وئی آواز کولو تا احلال تو بالحلال چگا مکڑا چی میاش آگا دا احلال تو بالحلال چگا مکڑا چی میاش آگا دا میاش خاتونا مخی لیدلی سباب وئی زمنگا رو جائی الک الله سبحان نه راغله میاش دې نه لیدلې ازمنګ بارو جايو حلال بالحلال وما اهل لغير الله به او هغه کلمه چې واز شو بغیر د الله نه پاغي باندې چې دا د بابا منښت د بابا یو له سما دا کلمه حرام ده پاتشه اپ طریقه اولا باندې حرام دي او فسقا اهل لغیر الله به کې سورہ حج کې تیر شوی فمن استر غیر باغ نسوچ محتاج کې شو او نوی بغیر باغ نوی سرکشی کونگے ولا دنو ندہت نتیرے کونگے نیا کنن اللہ دے بخونگے مہربانا سادی خیجی او مرید لگنا نبیا دور اوخرا چه سادی پیسار شی بدانا چه تو تبیا سم پر لطوئے چنن موقعا فإن الله غفور الرحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب او موهی آغسطا چه بیانی جب استاسو دروغ هذا حلال چه دادی حلال او دادی حرام لتفتروا علی اللہ الكذب آدی پارا چه جھوڑ گئی پا اللہ باندی دروغ یقینا ناگسان چه غی جوڑی دروغ لرا پا اللہ نوئی نشی کامیابی دے ماتاون قلیلن سکل لگا او دیل دے عذاب دردناک وعلى الذين هادوا او پاغ کسانو باندې چې یهودیان حرام کړیو باندې کړیو موږ بدای باندې آ چې موږ بیان کړتا تا مخکې وما ظلمنا موږ زیاتې نو کړې بدای ځکه سورہ انعام کې بیان شوی دی مائده کې بیان شوی دی وما ظلمنا موږ زیاتې نو کړې موږ بدای لیکن دوی په ځانونو ظالمان ځان سره زیاتې کړو ځکه ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم دای احکام بدل کړ نو الله په عذابنا او هر ځای الله چې د عذاب ذکر کوي دوه وجه کوي یو دا چې نفس ناکار شي دویم دا چې مرګري ناکار شي او د دې دوه علاج هم کوي مرگری ناکار رسانو ساتا ولا ترگنو الالذین ظلمو فتمسکم النار میلان مکوی ظالمانو تا گنی امور بدت درورسی او در نفس دناکارائی نبچ گئی نداغی وجہ ویو فانزلنا الالذین ظلمو رزم من السمائی بما کانو یفسقون نفس ناکار شو نو عذاب پر آگے سبا دارنگی دا سبا والا وغا باغون ختم شولی
بدلناهم بجنتهم جنتين ذوات أكل خمط وأصل وشيء من صدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا دای کفر کړو زکه مینا سزا ورکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کوي چې دعا وای ثابت وي وقني من شر نفسي ومن شر الشيطان الله ساتما لرا د شر د نفس زمانہ او د شر د شیطان زکه دی دوه جون سړي باندې عذاب ناراضي بما كان ولكن كانوا انفسهم يظلمون ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة نبيا يقينا رسا د پارلا کسانو چې غي عمل کړي بد بنا پویایو او بیا توبه وکړه پس د دینه او درست کا عمل په سنتو نیا ګینن رستا بیا مقرر کو د پاره د رحمت د الله چې وګړه الله سوره مهربان دی ان ربك من بعدها لغفور رحيم يقينا رستا پس دین دے بہنگ مہربانا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ اس صورت کی مسئلہ روانا ہوا او ادلہ متنوع ذکر کل پہ اثبات توحید نو گورا دلائل مسئلہ توحید بیان کا رد شرکیاتوں کا دلیل نقلی پیراڑ دے ابراہیم وګوره ابراهيم عليه السلام هغه دا مسله بیان کړي وا نو ته خداغن واسه نو هغه خپل نکته وګوره ان ابراهيم واقعا ابراهيم عليه السلام لترغیب یقینا ابراهيم عليه السلام کان امتان قانتا لله وغاکل قدرتونگی پا توحید امتان امتان دانا چه ڈالاوا امت پا گنو مانو باندے راضی امت پا مانا در ڈالے باندے لگا وجد آلے امتا من الناس یسکون وی مندہ پدی کوئی باندے او ڈالا دا خالکو یسکون چوبا گول اقبل سارو لرا امت پا مانا دا وقت امتان مانا وقت دارنگی امت پا مانا دا رجل مطیع تابدار لگا دلتا ان ابراہیم کان امتان یقیناً ابراہیم علیہ السلام مضبوط تابدار دا اللہ قانتا للہ او عاجز کیونکہ وہ اللہ تا حنیفاً اولاد پا توحید او ما تونگے شرک لارا حنیف آگا چاہتا ہوئی چاگا یو طریقہ پریدی او ببلا مضبوط اولادی ابراہیم علیہ السلام دا پلار طریقہ پری خود واقلا گلاد پا توحید لگا شارو دا رب کی راضی وادرکنا اجازا من اللیل بعدما اقام الصلاة العبد المتحنفو منگا قافلہ راگی رکڑا چاگا عبد راغلو بسترائی پر خود واولارو ولم یکو من المشرکین او نو دا مشرکیننا شاکرا لعنومی تابدارو دا نعمتون دا اللہ نعمتون نے احکام تابدارو دا احکامو دا اللہ یا تابدارو دا نعمتون دا اللہ شاکرن تابدارو شاکر صفت دا اللہ ہم دے شکور خوال دے مانا قبلہن کے دا باندہ صفت جراشین مانا دا تابدار او کل تسمیہ بیزیدومی قدریو تا قدریو لی وی ذکر دا تقدیر نا انکار کئی نو کلا کلا شاکر تا شاکر ولی وی دے نا شکر ایدار چاہ دے اے سوک نمانی شاکران لے آنو میں تابدار دے نعمت تابدار دے نعمتون دا اللہ اتباہو ورکڑے واللہ دلرا شاکران لے آنو میں ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ ابن قطیبہ مانا کئی ان ابراہیم کان امتن اے معلما للخیر یقیناً ابراہیم علیہ السلام بیان کے ان کے دا قرآن دا خیر دا توحید
قانتا لله عجزی کونکي او الله تا ولاړ په توحید او ما تونګو شرک لا او نو د مشرکینو نا شاکرن لانعمه تابدارو د احکام د الله د نعمتونو د الله ورکړو الله دلاره او توفیق ورکړو دلا په طرف د لارې نیغه باندې وآتینا فی الدنیا حسنه ورکړو موږ له په دنیا کې دلاره تواند نه کایو دینه زیات توان بسو چې پلار دې مسله کړي وا قوم دې مسله کړي وا بادشاہ دې مسله کړي وا د دې مسلې لپاره ورته دنګلیو مسلې نو پرې خو دې نو بتابدار څنګه یو وآتینا فی الدنیا حسنه ورکړو موږ دلته په دنیا کې توان نه کای او بده په آخرت کې لمن صالحین نه کان من اصحاب الجنه تفصیل کې ابن جزئی معنا کوي د نه کانو نه یعنی د نه کانو مرګره وایو جنت کې ثم وینا الیکا نو بیا وای وګړه موږ تا انی تبی ملت ابراہیم حنیفہ چھتا بیدار شاد طریقے دے ابراہیم علیہ السلام چولاڑو پا توحید او ما تونگیو شرکلا سمطلب مسئلہ بیانے نو دے ابراہیم خود بیان کا او کدے ابراہیم طریقہ دے پرے خدا دا دے بیوقوفو کار دے هذا ابراهيم ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من صفى نفسه چاچ دے ابراہیم علیہ السلام طریقہ پر خدانو بے وقوفا کما قل او دے ابراہیم طریقہ خپلا کا انی تبی ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین او نو دے دو مشرکینونا دا بیا گور دے ابراہیم واقعہ کیا اکثر ہوئی وما کان من المشرکین نو ابراہیم دو مشرکینونا اللہ تا پتا ہوا چروس تو بسوار لسمی صدای که او سڑی راجی اگا بیاوی چه ابراہیم علیہ السلام اگا قوم تا سجدہ کڑی وا چه دارت ساری قبر لے زائی ور کڑی ہو مودودی لکی دی نو اللہ اننا سجدہ غیر اللہ تا شرک دے وما کان من المشرکین او نو دے دو مشرکینونا خدا را دا غی نسکی لدنو ای خو غائبانه جنازه هم کوي بیا انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه بشکا ګرځول دې بند ګرځېدل باندې دل خالی پاکستان باندې خلاف کړو په دې حکم د الله کې وان ربک لا يحكم بينهم او یقینا رب ستاسو فیصله کوي په میاں د پرد قیامت پاغس کی چودئی ہے کہ اختلاف کرونگی او تو الہ سبیل ربک نورا گوارا گورا مکی مسئلہ بیان کا دلائل بیان کر رد شرکیاتی ہوگا تم دا سیوگا سنج ابراہیم کڑے ہو نو استا کار بسی او تو الہ سبیل ربک راگوارا خلق لرا دین در اب ساتا بالحکمت پا حکمت والموعظۃ الحسنہ پپن خباندی نو دا حکمت سشے دے بالحکمت پہ حکمت باندی نو حکمت ستوئی حکمت مانا گئی العلم والعمل والبیان حکمت ستوئی العلم والعمل والبیان امام رازی رحمت اللہ علیہ ہوئی علم عمل و بیان ابن جریر مانا گئی بالحکمت پا طریقہ دا قرآن دارنگ ابن جوزی مانا گئی بالحکمت پا حکمت باندے پا طریقہ دا قرآن باندی حکمت العلم والعمل والبیان چھلم نیوی اب یا اخبر ہم پاگی باندے عمل کے اب یا بیان کے تو دی وجہ امام بخاری بابی خود ہے بابنا العلم قبل العمل والبیان علم دا عمل و دا بیان نمخ کی نو دانا چه علمی نہیں یا بیان کے نو گڑی وڑی وئی دے بدر اتری گیا بیان کو ما نو علم بینا نو پا گڑ وڑو بسر شیو ولی دا اوتاو
د قبر نه اوخي حلال کا او خیراتی ورکا او کیسې بګي هلکه اول خو علم وکا کنه اول علم بیا تبلیغ کې تلو نه یو نیم بیا مشروط شي نو چراغ نو کور بناستو کتاب لولوما ورګي تعلیم کوم نو تعلیم به کو یو خو تبلیغیان ګوره خو خلک دي خلک دین خدمت کوي خدایو نیم پکې مشروط شي دی بیا علماء ته یاره ډېر ښه سړی خو که دې وخت لګېدلی وی که نه هلکه دا دوره زمانه هغه دا په دې جوماتونو کې هسې تېرو دا وخت نه و مدرسو کې نو کتاب بیا راواغسته نو ورېږئ ډوډۍ خورو اول درته تعلیم کومه چا چې دا عمل وکړه نو الله به دوره حورې په جنت کې ورکوي او چا چې دا عملو کا الله به دوره حورې په جنت کې ورکوي مور ورته وي بچې تا دا سبق صرف د پلار دپاره ووایي چې د لارو د حورې ورکې په خود خو نه ځایي نو بله ورځ کتاب راواغسته وی چا چې دا عمل وکړه کومې ښځې نو هغې له به الله په جنت کې اویا خاوندان ورکوي نو مورې غوږونو له ګوتې ورډوي وایي توبه توبه وې زه د یو سپینګیري پلار نه په اور کې ولاړې به تراله او یا ګورې یو خو داسې ځان نه به څه جوړوي وایي به نو ادعو الی سبیل ربک بالحکمه راغواړه خلکو لره دین د رب ستا ته بالحکمت په حکمت حکمت څه دی علم وکړه بیا بیا عمل وکړه بیا بیان وکړه والموعظة الحسنه او په پند ښایسته باندې چې ښه خبره په ښه طریقې راوغواړه وجادلهم بالتي هي احسن نو که د جګړې نوبت راغی نو جګړه کوه دوی سره په هغه طریقه چې هغه ښیي اول حکمت نه کار والا نو حکمت علم دې کړې طریقه والا وګوره څنګه مسله کومه بیا والموعظة الحسنه په پنخه باندې نو چې په دې ونه شو نو جادلهم جګړه کوه دوی سره بالتي هي احسن په هغه طریقه چې هغه بهتره ده نو بیا ورسره خو جګړه هم داسې نه چې ته ورته پټې ووایې چې څه دې په خولې راځي نو هغه ورته وایي ستاسو شیطان د ګسې پټې نه پیدا وایي هلکه یا خو سمه خبره کو کنځلو ته ساجت دی وجادلهم بالتي هي احسن دی وایي یاره جنو څه وکړم وایي چې زه هغوی کنځل کوي نو زه به نه هی دې کوي که نه نو ته څه لکې وجادلهم بالتي هي احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله یقینا رب ستا ښه پوه دی په هغه چا باندې چې خطا شو د لارې د الله نه لارې د الله نه د توحید نه د لارې د الله نه د قرآن نه وهو اعلم بالمهتدین او الله ښه پوه دی په لار موندونکو باندې وان عاقبتم او کوار راغی ستاسو په دوی باندې فعاقبو نو سزا ورله ورکوي جواب ورله ورکوي په شان د هغې چې زیاتې کړې په تاسو باندې عوقبتم به چې تاسو لا سزا درکړې شوې ده په هغې باندې یعنې تا ته یې څه ویلي د هغې مطابق ولئن صبرتم او دې نه لویه درجه که تاسو صبر وکئ لهو خیر للصابرین نو دا د غوره د پاره د صبرناکو صبر الاستقامت علی الدین واصبر وما صبرك الا بالله نو صبر کوان دې اجر د صبر ستا الا بالله مگر په الله باندې صبر کوا الله به اجر درکوي واصبر وما صبرك الا بالله او صبر کوان دې اجر صبر ستا مگر په الله باندې ولا تحزن عليهم مخفقيګه په دایو ولا تکو فی ذیک مما یمکرون او مکه گتنگ سیا کی داغنا چې دای تدبیرونه جوړایو ان الله مع الذین اتقوا یقینا الله دې سره دا کسانو چې ځان بچ کده شرک نه ځان بچ کده مداهنت نه والذین هم محسنون او دا کسانو سره چې دې نه کان یعنی دا الله میت خاصه دا غي سره دې
ادله تنوع ذکر کول په اثبات توحید او بیا مسله توحید او رد شرک کو ګورئ نن لږ مخکې ځکه بس کوو چې زمونږ د وحدت المدارس الاسلامیه چې کوم امتحانات شوي وحدت المدارس اسلامیہ بورڈ کے تحت جو امتحانات ہوئی تھے آج اس کا ریزلٹ نتیجہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے چونکہ نہیں تھا چون جوڑ کرو مثال د خزو د بس چلک د غشي نشو کې نه پاره